Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې ملګرو تاسو ته پته را چې د کتوزو روډ په ډیر ناګفتبي حالت کې د تیرو دوه نیمو کالو راسې په دې روډ باندې آلریډي پریمکس موجود و. دا بالکل صفا سوترا صحیح سالم روغ جوړ روډ او د هغې روغ جوړ روډ د پاسه بعضې کسانو د خپل جیب ډکولو لپاره د دې باندې پیسې ولګولې. په دې باندې 4 کروڑ روپۍ یا 4.5 کروڑ روپۍ منظور شوي دي. 4.5 کروڑ روپۍ ټولې په جیب کې چورې شوي دي. اوس په جیب کې دغه خلکو واچولې نو موږ ولې په عذاب کې مبتلا کوي؟ پکار دا وه چې دغه پیسې دوی هسې بېسه په جیب کې اچولې وي او موږ ته دا سړک باندې دا روړه نه وه خوره کړې. صرف روړی راله پې خوره کړې ده په سړک باندې او هغه هم د 50-50 روپو. دغه احسان یې موږ ځکه منو چې 50-50 روپو باندې زموږ هغه پریمکس روډ چې د دې نه مخکې کوم روغ جوړ هغه دوی برباد کو. ګیر چاپېره چې کوم کورونه دي چا ته مری مسلې دي، چاته رستاره نالې مسلې دي، چاته تبه کېږي، چاته زکامونه کېږي، د چا بچي په عذاب کې پراته دي، څوک مشران په عذاب کې پراته دي، څوک بوډاګان په عذاب کې پراته دي، چا زنانه په عذاب کې پراته دي. موږ صرف او صرف ستاسو په وساطت باندې دا یوه خبره کوو چې موږ د 2 کالو راسې په دې عذاب کې ولې دا خو صحیح سمدم روډ و، ولې دا روډ موږ ته برباد کو او چې نه شو جوړولی نو خرابو یې راته ولې؟ دا خو آلریډي پریمکس روډ و، روغ جوړ. نو دا ټیک دا د خلکو په الیکشنو باندې پیسې لګولي، دا هم ټیک دا چې دا خلک به دغه پیسې واپس ګټي. موږ د دغه خبرو په دغه باندې نه یو، بالکل د خپلې پیسې وګټي، موږ په هغې باندې یو. خو زموږ ژوند خو د کم از کم نه عذاب کې کوي. په دې لاره باندې چې غریب ځي هغه لا لحن لري، کو مالدار بي ځي هغه لا لحن لري، کو ماشوم بي ځي هغه لا لحن لري، کو بوډا بي ځي هغه لا لحن لري. او زموږ د ټول علاقې ژوند د سړک د وجې نه دې خلکو په عذاب کې اچولې دي. نو موږ دغه ریکویسټ کوو چاته ډیپټي کمشنر صاحب ته رضی بادشاه هغه ته دا یو ریکویسټ کوو چې د خدای په خاطر د دې خلکو لږ مداوا وکړه او په دې باندې ایکشن واخلې، مهرباني وکړې دا روډ جوړ کړې. دا خلک دونه تنګې راغلي دي، کو چرې په دې هفته کې دنه دا روډ جوړ نه شو نو موږ به د کلو خلک واپس روزو، دې نه به دا روړه غزار کړو. د دې لاندې ښه روغ جوړ روډ دی، موږ په هغې باندې تللی شو. خو بیا دا یوه خبره ورسره کوو چې دا روډ چا کړی دی هغه به دې اړخ ته واپس نه راځي. زمونږ دا یو خبره ده، په دې باندې موږ احتجاج دا تقریبا 3م ځل دی. په دې باندې ویټي خبر والا راغلي و، هغوی پروګرام کړی دی، تاسو پې پروګرام کړی دی. په دې باندې موږ چې کوم دی دلته کې یو سوشل غونډه کړې ده، موږ راټول شوي موږ د کتوزو او د اسنزو خلکه په دې خبرې ته مجبور یو چې کو چرې په دې سړک باندې کار شروع نه شو او دا سړک جوړ نه شو په هفته کې دنه په دې باندې کار ونه شو نو موږ به ډیپټي کمشنر صاحب له زوره ډیپټي کمشنر صاحب دفتر مخې ته به کینو، احتجاج به خپل ریکارډ کوو او تر هغې پورې به ناست یو، تر هغې پورې به هغه ځای موږ بند کړي چې تر څو پورې زموږ په دې روډ باندې کار نه شروع شوی. زه نور څه نه وایم جي. رحمان بابا وایي په بازار د نابیناو جوهریانو خر مری لال او جواهرات دا 3 واڼه یو دي. د دوی په وینا باندې ملک ترقي کې لګیا دی. ملک د مونږه داسې کړل چې سویزرلینډ هم ته جوړ کړو، په دې کې مونږ آبادۍ وکړې، په دې کې مونږ هر څه وکړل. خو که ستاسو کیمره خولی شي نو اصلي حقیقت دغه دی. په دې سړک باندې تاسو موجود یې. زما په خیال چې کم کس راغلي او په دې روډ باندې واپس لاړ شي نو انشاءالله بېګاله به د هغه ملا دړ کوي. او مونږ دلته کې په ایوډکسو باندې دونه دغه شوي وو چې هر چا سره په کور کې د ایوډکسو یو شیشه وي. نو که پرس که تاسو سره د ایوډکسو شیشه نی نو مهرباني وکړئ دې اړخه چې ځان سره یو والی. د کتوزو خلکو بالکل په دغې خلکو اعتماد نه دی کړی. په دغې خلکو باندې کو تېر رزلټ وګورئ، کو د هغې نه مخکې رزلټ وګورئ، کو د هغې نه مخکې وګورئ. نو د مټې خلکه دوکه شوي دي او د نیمې غوټې اسنزو خلکه دوکه شوي دي. د کتوزو خلکه بالکل په دې شیز نه دي دوکه شوي او نیم غوټ د اسنزو چې دا پورشن کم دی، دا موږ چې کم ځای کې یو دا پورشن هم بایللی دی، کتوزو هم بایللی ده. نو د دې مطلب دا دی کیدای شي دا دوی موږ له دغې خبرې سزا راکړي چې موږ دوی له ووټ نه دی ورکړی. خو موږ په دې خپله خبره باندې نن هم قایم وو، بیا هم پرې قایم وو. د هغې وجه دا ده چې په دې ملک کې دا کم عذاب د دوی له لاسه دی، کم از کم دغه زموږ د لاسه نه دی. موږ د هغه زموږ ضمیر مطمئن دی، موږ خوشحاله یو چې په دې ملک کې دا کم عذاب راغلی چا له لاسه راغلی د هغوی به له شپې خوب نه ورځي. موږ ښه مطمئن یو، ښه خوشحاله یو او په خپله فیصله باندې بالکل مطمئن یو. بیا به هم انشاءالله دغه فیصله کوو او دغه خلکه خو بیا رانصحي هم نه کړي او دې خوا د راضي هم نه. او دا د پارټۍ خبره نه، دا د تقریبا د 5-6 کلو خبره ده. اسنځی، کتوزی، میرزی، ناظرګړی، سپینکۍ، میلاهیلې، ډیرو کورونه او بیلا ډیره موده شوه. تقریبا دا 198 میل روډ دی، سړکونه دي په میلانه باندې هغه ټول شوي دي. واحد صرف پکې دا د اسنځو او د کتوزو او دغه د بیلې میلاهیلو دا 4 کیلومتر پاتې دی او نو چې د 198 میل دي دا ټول شوي دي.
ما سره کاغذونه شته دی نو زه په دې نه پوهېږم چې دا ده څه ضدې نیولې دی او زموږ د قوم سره ولې دا زیاتې کوي د ګاډو ټایرونه خراب شو بیمار په دې باندې راځي د هغه ټانکي وي هغې ته دومره تکلیف وي چې د هغه اپریشن نه د دې مطلب دا دی چې زیات سختي ورته میلاویږي په دې روډ باندې مونږ تاسو دا عرض کوو خدا خواهش دغه کوو چې مهرباني وکړئ مونږ ته دا روډ جوړ کړئ ټولو ته تکلیف دی لکه خاص کر ګاډو ولته کرایي چې کم دی د دې روډ 50 روپۍ شوه دا څلور پنځه کلي دي چې دوی ته ډېر لوی تکلیف دی سړک باره کې مریضان پې نشي تللی د ګاډو والا فریاد کوي چې مونږ اب ته ګاډي وچلو هغه پیسې راوالو اوړه پې والو ځان له او که ځان له پې ګاډي سم کړو مریض پې دوی پې راوړو نو تاسو مهرباني وکړئ مونږ ایم پي ایس صاحب ته او انور تاج صاحب ته ایم این اے صاحب ته مونږ دا خواست کوو چې مونږ له دا سړک برابر 2 کاله وشو چې دا سړک نه جوړېږي دا وجه سره مونږ په څه عذاب کې پراته یو او څه په ګناه نیولي یو چې یاره تاسو مونږ له دا کار نه کوئ مونږ جلوسونه مو کاږو تاسو ته ویناګانې مونږ وکړې خو زمونږ خبره نه منې کېږي تاسو مهرباني وکړئ چې مونږ ته ډېر لوی تکلیفات دي 4 کلو ته تکلیف دی او مونږ د مطالبه کوو چې تاسو مهرباني وکړئ چې د دې فنډ منظور کړئ مونږ مطالبه چې کومه ده دا د روډ ده تقریبا 3 یا 4 سال وشو چې مونږ دا روډ عمدسې خراب پروت دی په دې باندې خو تاسو وګورئ مریضانو ته تکلیف سټوډنټانو ته تکلیف چې هغوی لاړ شي د هغوی پته نه لګي چې دا سټوډنټان دي